دا خبره کو چې دا عوام دا مولیان مونږ پسې راپاسې الله دې په تاسو کرم یو یو داسې جړاګان پیدا کړي چې تاسو پې ودړدېږئ چې تاسو ته د خپلو بچو د دړ پته ولګي چې د بچي دړ څه دی مونږ پسې میاندې لړزېږي مونږ پسې پلاران لړزېږي نو که مونږ علیمان هم شو که مونږ هر څه شو نو مونږ هم ستاسو د لاسه ای پښتنو هم ستاسو د لاسه مونږ هغه تبلیغ او هماغه هر څه واپس پرېږدو خپلې جړاپن لاره واپس اختیار کړو په څه وجه باندې ستاسو د خنداګانو د وجې زه خو بار بار وایم چې رب العالمین دې ستاسو زامنو تم دا لوبټې ور په سر کړي او دا جړاګان په تاسو که پیدا شه چې په درد دې پوه شئ. احمده تاسو په دې معاشره بوج نه مونږ په معاشره هېڅکله بوج نه یو په معاشره مونږ ولې بوج یو اجړا خو چېرته ماشوم سره ریپ نه دی کړی اجړا چېرته جینۍ سره ریپ نه دی کړی اجړا چېرته آیس نه دی خرڅ کړي اجړا چېرته ماشوم نه دی سوځولی اجړا چېرته جومات ته تللی چېرته د جومات طالب علم سره یې زنا نه ده کړې عمدا خلکه باقاعده درته ښیم مونږ سره ویډیوګانې دي دا پښتنو راپاسئ په هغه ماشومانو تنقید وکئ چې کم سوځي چې کم سوځي چې کمونه بربنډې ویډیوګانې کېږي چې کم هم ستاسو نه پیدا ستاسو ماشومان دي هغې سره زناګانې کېږي په کم جومات کې چې مونږ مونځ کوو هغوی وایي چې د دوی مخ ته کته ناروا دي زمونږ پیغمبر زمونږ نه دغه نه دی کړی هغه زمونږ نه نفرت نه دی کړی مونږ یې ځان ته رانږدې کړو نو ای ظالمه ته څنګه مولی چې مونږ تا پسې مونځ کوو تا پسې اودس کوو تا پسې الله اکبر کوو تا پسې تکبیر کوو نو ته راپاسې مونږ پسې خبرې کې اخر ولی خو تا نه پیدا نه دی که نه زمونږ د خواجه سرات چا جنازه نه کوله په مخ چې د کلونو راسې تیر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي د هغې د مخ نه تیر سري او دانې نه ختمیږي مروه گلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده که چېرې دې کار ونه کو نو ستاسو پیسې موږ واپس. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو صوابۍ سیمه ده ناسم بالاخانه کې د احمد خواجه سرا سره د نن نه یو څو ورځې مخکې دلته قانون چاپه ووالله او پکې خواجه سرا هم ګرفتاره کړو ډېر عوام یې ګرفتار کړو کتلم چې نمن پسې نمن تړلی او روانو اورېدلم چې دلته خواجه سرا په حاشي خورول او په دغه ورځ څه پروګرام و دا پته نشته د احمد نه به تپوس کو چې په دغه ورځ چاپه ووالی شول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست تاسو पहिला ډېر شکریا ادا کوم تاسو مونږ لرالی زمونږ تپوس کوله زمونږ اواز اوچتوله په هغه ورځ باندې دلته چل شوی چې په صوابۍ امن چوک کې پروګرام و دلته د خواجه سره و باقاعده لاندې د پولیس موبایل ولاړو واده ماده وکړو عام پروګرام نه عام زمونږ خپل پروګرام و برډې وه برډې نه وه نه عام پروګرام و د خواجه سره د خواجه سره و زمونږ دلته لاندې موبایل ولاړو باقاعده مونږ پولیس والا ته پته ولګېده چې دوی وختل ساونډ وختو اجړاګان وختل باقاعده دنیادار رال هغه وختل دوی مونږ ته په دغه وخت کې دا نه ویلې چې دا فنکشن بند کوي یعنې که په دغه وخت کې دوی مونږ ته ویلي دلته باقاعده نور هم پروګرامونه شوي دي دلته برډې شوي مطلب زمونږ نور فنکشنې شوي زمونږ چې فنکشن نه وي نو مونږ دلته پروګرام په خپل ځای خپل مطلب دغه ورکو رینټ ورکو نو هغې باوجود دوی مونږ رالل دلته بره مونږ ته یې ویل چې دا پروګرام بند کوي په هغې کې په دغه پروګرام کې څه کېده په دغه پروګرام کې عام پروګرام و هېڅ هم ډانس و او عام ډانس و خلک تاسو راغوښتي خپله راغلي وو څه خلکه مونږ راغوښتي وو څه خپله راغلي دا کم تماشبین چې دا کم تماشبین مونږ چې یو کس ته میسج وکړو هغه میسج سلو ته لاړ شي لکه یو ته پاروټ کړي بلې بل ته پاروټ کړي نو عوام خبر شي راشي دلته پروګرام لراشي بیا پولیس والا رالل هغې سره ډنډې وې تمانچې ورسره باقاعده ټوپکې هر څه ورسره باقاعده مونږ ته یې ویل چې دا پروګرام بند کوي چې مونږ پروګرام ورته ویل ښه مونږ پروګرام بندو د هغې نه بعد دوی مونږ ته ویل چې تاسو ځئ او دا کوم خلک چې تاسو له راغلي کم میلمانو دا مونږ ته پرېږدئ نو بهرحال چې میلمه چاله راشي نو هغه ته بیا پولیس ته پرېښودی شي سبا بیا ماله هغه میلمه راځي چې د هغه په سر زه ونه درېږم باقاعده بیا پولیس والا راغلي وو اجړاګانې هم ټول والي دي په هغې کې 2-3 جړاګان داسې وو چې په هغې باندې پیارې وې مونږ یې 2 ورځې غیب کړي زمونږ مشران پولیس والا زمونږ مشران چې ولاړل ورته ویل چې یاره زمونږ خواجه سره هغې به ورته وی نشته مونږ به
مطلب 24 غنټې به راباندې یو حالت کې به تېرې کړې 24 غنټو له بیا به مونږ بل حوالت چې هغې ته پته ولګي چې هغې هلته دي چې زمونږ خواجه سره به مونږ پسې راغله هلته دلته نه مونږ اوچت کړو بل ځای ته بیا بوتلو هغې ته یې مونږ نه ښودلو دا ظلم چې وشو بیا تاسو له ټایم درکو چې ځای نه خالي کوي مونږ له هغوی ټایم راکړو مونږ پسې دلته احتجاج وشو عرض وشو عوامو احتجاج وکړو عوامو احتجاج وکړو عوامو په دې حقله احتجاج وکړو چې دا په حاشي خورئ په حاشیو که زه دا ووایم په حاشي ډرګز نه دی آیس چې څوک خرڅوي هغه په حاشي نه ده ژوندي انسانان په ثوابۍ کې سودي هغه په حاشي نه ده وړو سره په جوماتونو کې ریپونه کېږي هغه په حاشي نه ده که زه خواجه سره که زوی جړه په ما تش په حاشي کېږي زه تش په حاشم په ما ګوته نیولی کېږي بهرحال زه به لاړ شم د ثوابۍ نه تاسو آیس خو بند کوئ که نه تاسو وړو سره زناګانې بند کوئ که نه تاسو کم انسانان ژوندي سوځېدلی کېږي هغه بند کوي تاسو وګورئ په میډیا باندې په ثوابۍ کې به روزانه 2-3 مړي کېږي تاسو خو هغه بند کوئ که نه ټیک ده وایي اوبه تل عمر ورځي په کمزوري ځای ورځي مونږ خواجه سرا یو مونږ هم د الله مخلوق یو عمددې خلکو نه پیدا یو مونږ چا ته ګډېږو عمدې خلکو ته نه ګډېږو عمده خلک راته پیسې نه نیسي که مونږ ګډېږو ځان له ګډېږو نو ځان له خو زمونږ څه آمدن نشته که نه عمده خلک راځي ما پروګرام لمبوزي ما ګډۍ هم ما شرمۍ هم ما لړزۍ هم په تېر ورځو کې دلته زمونږ یو خواجه سره و بیبي الله دې وبخي زمونږ د خواجه سره چا جنازه نه کوله مونږ ولې د پېښور نه امیر صاحب راوغوښتو چې دوی مونږ ته دا وایي چې مولیان راپاسي عوام راپاسي دوی مونږ له کله روژه کې راغلي زمونږ ور ټکولی دی مونږ نه دا تپوس کړی چې آیا تاسو 3 ورځو له لاړ شئ تاسو ته څه کم دی مونږ درله درکو مونږ د الله پاک نه شکر دی شکرګزار یو مونږ الله پاک ساتي الله پاک دا وعده کړی ویله به سبا کم چې ستا رزق پیدا کړم که زه اجرام یم نو الله ماله خپل رزق راکوي الله پاک ما سره خپله وعده کړې ده الله پاک هر انسان سره وعده کړې چې زه به الله سبا کوم چې ستا رزق پیدا کوم ای عوامو زه تاسو ته دا ویم که نه تاسو په هغه مور تپوس وکئ چې هغه کونډه ده د هغې کور کې اوړه نشته د هغې بچي په لارو کوڅو کې لړزېږي تړسېږي تاسو د هغې مورکۍ تپوس کړی دی تاسو د هغې خور دروازه ټکولی چې خورې په تا څه تېرېږي تاسو د نورو په حاشۍ لاسنیوه کړې ده چې تاسو ځئ او راځئ او صرف خواجه سره بدنام دي دا جنازې چې نه کوله دا خواجه سره دا زمونږ خواجه سره سیوې چې ولې جنازه نه کوو وایي دا یې جړه دی د جړه جنازه نه کېږي د جړه جنازه ولې نه کېږي د عام مسلمان جنازه نه کېږي کېږي د عام مسلمان هم کېږي مونږ هم د دې مسلمانانو نه پیدا د یو پیسو په برکت یې جنازه وکړه که د الله په رضا د الله په رضا باندې جړه له هېڅوک هم نه راځي پیسو جنازې کېږي په پیسو جنازې کېږي دا مولیان په هغه وخت کې جنازې دپاره زمونږ دپاره چرت دی چې زمونږ دپاره د پیسو مقبره کې پرېښودو که نه مقبره کې مونږ له ځای نه راکړو خو دلته بیا یو کس و هغه سره د خدای خو کې د شپې په 12 بجې هغه مونږ له قبر وکنستو هغه هم د پیسو په ترو باندې مور پلار یې وړو که نه لاوارثو کې ښخ شو لاوارثو کې ښخ شو مور پلار یې نه قبلوي مور پلار نه قبلوي ستاسو نه مور او پلار هم نفرت کوي معاشره هم نفرت کوي وجه څه ده نو مونږ خو دا وایو که نه چې مطلب که مونږ په مور دا پته راته لګېده چې جړاګانو نو مور پلار د هغه ټایم کې مونږ ته په مرۍ باندې ولې لاس نه ږدي په هغه ټایم کې مونږ ولې نه قتلې چې بیا مونږ دومره سختې وینو دومره ستونزې وینو دومره هر څه کوو چې مطلب راشو مطلب بالاحانو ته راشو هلته هم زمونږ ځای نه که زمونږ یو اجړه خواجه سره هغه په 4 میاشتو کې لاړ شي هغه کال ولګوي هغه عالم جوړ شي دا خلکه نه وایي چې دا مفتي صاحب دا عالم صاحب وایي مړه اجړه څومره ښکلی بیان وکړه په منبر باندې ناستو نو مونږ هلته هم اجړاګان یو که مونږ ګیرې پرېږدو نو هم اجړاګان یو که په بالاحانو کې یو نو بالاحانو کې یو نو هغو هم اجړاګان یو نو د هغې نه مونږ نه بیا بالاحانې ښې دي چې مطلب د اجړا نوم زمونږ نه په تیزابو باندې هم نه لرې کېږي یو انسان وي زه په ځان تیزاب واړم زه به دا فیلډ هم پرېږدم دا هر څه وکړم خو که دا معاشره بیا ماله د اجړا نوم نه راکوي تاسو دلته په بازارونو کې هم په دې لباس کې ګرځئ نه په بازارونو کې مونږ ګرځو چې څنګه عام جنکۍ ګرځي سیب ګرځي برقا اچوي څادر اچوي په دغه حساب مونږ څوک نه پېژني چې دی جړاګان دی مونږ دومره پرده کې ګرځئ پرده کې ګرځو خو هغې کې مونږ په بازار کې د خلکو نه خلاصېږو پته لګي ورته چې جړه روان دی اجړا روان دی
نو ښه نه ده چې تاسو بازارونو کې داسې عام نارمل لباس کې د سړو په شانتي وګرځئ. مونږ ملګري هم ګرځي خو بیا هم څوک په لیډي سوټ نه په جنټس کې مونږ زیات خلک تنګوي ولې چې په هغې کې خو ورته پته لګي خته غټې بیا هم که څادر په سر یې ارڅئ خو دی ټړا دی بیا خلک په بازار کې اوازونه کوي. مونږ د دې وجې په برقه کې ګرځو څادر کې ګرځو په دغه کې ګرځو مونږ چې مونږ څوک نه پیژني. که مونږ ډاکټر له لاړ شو نو ډاکټر له چې کم پیشنټ راغلی نو د هغوی ته کتل کم مونږ ته زیات دي. احمده تاسو په دې معاشره بوج نه مونږ په معاشره هېڅکله بوج نه یو. په معاشره مونږ ولې بوج یو؟ که په معاشره مونږ بوج یو کس دا پښتانه دي وایي چې ژړه زما ورله راغلی زماور یې ټکولی چې ما له نن روټۍ راکړه ژړه راغلی چې ما له نن پروګرام جوړ کړه نو زه په معاشره بوج یم. زه په معاشره ولې بوج یم؟ بله خبره ده چې زمونږ په پیدایش کې نه زمونږ د مور پلار څه دغه شته دی نه د نورو خلکو مونږ خو د الله تعالی مخلوق یو الله تعالی پیدا کړي یو. دا ما پس ابلوز مولوي صاحب دلته دا خبره کوله چې دا اهلکان دي جړاګان نه دي. زما پرنګ هلک دی تا کر الله تعالی پیدا کی چې تا ته پته ولګي چې جړه څومره منظلومه طبقه ده. مونږ د کور نه در په در مور پلار نه در په در د هر چا نه در په دیکه باندې مونږ راشو د عوامو نه دغه وغواړو هغوی هم داسې دي. نو زه هغه ملا ته یم چې کومه په تېره جمعه کې په مونږ پسې په کوم جومات کې چې مونږ مونځ کوو هغوی وایي چې د دوی مخ ته کته ناروا دي. زمونږ پیغمبر زمونږ نه دغه نه دی کړی هغه زمونږ نه نفرت نه دی کړی مونږ یې ځان ته رانږدې کړو. نو ای ظالمه تو څنګه مولی چې مونږ تا پسې مونځ کوو تا پسې اودس کوو تا پسې الله اکبر کوو تا پسې تکبیر کوو نو ته راپاسې مونږ پسې خبرې کې اخر ولې خو تا نه پیدا نه دی که نه پتا باندې زمونږ دا درد چې کوم دی دا په تا راغلی نه دی. الله رب العالمین دی په تا راولي. دا خو زه بار بار ویم چې په مونږ پورې څوک خاندي کم خلک په مونږ ګوته اوچتوي رب العالمین د هغوی کره یو پیدا کي چې پته ورته ولګي چې مونږ پورې څوک خندا نه کوي. په دې خبره په جومات کې خو ما وویل چې زمونږ ځای نشته په اجره بیټک کې زمونږ ځای نشته په کومو بالاخانو کې په خپلو ځایونو کې ناست یو رهایش خپل ورکوو بجلي بل ارڅه خپل ورکوو د چا نه غواړو نه بېجا به نه ووتې نو بیا هم اخر ولې مونږ چرته لاړ شو تاسو پښتانه مونږ ته ووایه که نه تاسو چې وایي ثوابي ژړاګان دې سېلابه درشي تاسو مونږ له څه ته ذله کتلې تاسو مونږ له څه ته جاب کتلې تاسو مونږ له باعزته نوکري کتلې ده. زه هم په دې فیلډ کې نه یم خوشحاله په دې کار باندې زه هېڅکله نه یم خوشحاله چې زه دې ګډ شمه ما دې خلک اوچت کي کم خلک چې ما ګډوي هغه ما د شپې اوچتوي کم خلک چې ما ګډوي هغه زما نه بته غواړي کم خلک چې ما اوچتوي هغه زما نه ریپ کوي کم خلک چې ما اوچتوي هغه زما نه بربنډه ویډیو کوي کم خلک چې ما اوچتوي هغه مونږ سره ارڅه کوي. مونږ ګیله د چا نه وکړو که مونږ های کورټ ته لاړ شو مونږ هلته فیصله کیدو نو مونږ ته تر اوسه پورې څه نه دي میلاو. زمونږ خلاف اواز اوچتېږي زمونږ ته تر دا ونه شو چې ستاسو نن فیصله ستاسو په حق کې شوه نو مونږ وایو چې یا الله پاکه تا پیدا کړي یو ستا پیداوار یو مونږ هم ستا مخلوق یو مونږ چرته لاړ شو مونږ چاته ګیله وکړو خو دا عوام دي یا الله ته مونږ نه په خپله توره منې کې مونږ خو چا سره د جنګ جګړې نه یو. اجړه خو تاسو کتلې اجړه خو چېرته ماشوم سره ریپ نه دی کړی اجړه چېرته جینۍ سره ریپ نه دی کړی اجړه چېرته آیس نه دی خرڅ کړي اجړه چېرته ماشوم نه دی سوځولی اجړه چېرته جومات ته تللی چېرته د جومات طالب علم سره زنا نه ده کړې عمده خلکه باقاعده درته ښیم مونږ سره ویډیوګانې دي دا عوام وایي چې د دوی ویډیوګانې دي مونږ سره مونږ خو زندگی دقه ده چې دا هم کورونه دي خپلو کورونو ته نه شو تللی که مونږ چېرته یو ویډیو نیمه وکړو دوی په هغې باندې تنقید کوي و پښتنو راپاسئ په هغه ماشومانو تنقید وکئ چې کم سوځي چې کومو نه بربنډې ویډیوګانې کېږي چې کوم هم ستاسو نه پیدا ستاسو ماشومان دي هغې سره زناګانې کېږي د هغې پسې تاسو ولې نه راپاسئ تاسو ایله بیله مظلومې طبقې پسې راپاسئ تاسو ایله بیله جړه پسې راپاسئ ای های نالت او په داسې پښتنو مونږ دا خبره کوو چې دا عوام دا مولیان مونږ پسې راپاسي الله دې په تاسو کرم یو داسې جړاګان پیدا کړي چې تاسو پې ودردېږئ چې تاسو ته د خپلو بچو د دړ پت
ورته ولګي چې د بچي دړ څه دی موږ پسې میاندې لړزېږي موږ پسې پلاران لړزېږي موږ پسې رونه بایګان لړزېږي خو موږ په دې حالاتو کې کور ته نشو تللی چې ولې موږ الله تعالی داسې پیدا کړو زموږ د هېڅ چا نه ګیله نشته زموږ د هغه خدای نه ګیله ده چې موږ چا پیدا کړو یا الله یا خو به مکمل انسانان پیدا کړو یا به دې مکمل جنکۍ پیدا کړو چې نو چېرته ځناور به دې پیدا کړو خو د دې خلکو خنداله به دې نو پیدا کړي چې دا خلک کم موږ پسې راپاسي که هغه مولیان دي که هر څه دي هغه موږ پسې خندا کوي ته که دغه شوی ته که ملا شوی ته یو ورځ د اجړا خواله راغلی د اجړا نه یې تپوس کړی چې ستا څه حساب کتاب دی تا یو ټیم روټۍ خوړلې ده تا په روژه کې روژه نیول راځه بهي ما سره مونځ له لاړ شه راځه ما سره تسې روزې له لاړ شه تاسو خو په هغې کې هم د اجړا نه شرمېږئ په هغې کې هم په اجړا پورې خاندئ نو که مونږ عالمان هم شو که مونږ هر څه شو نو مونږ هم ستاسو د لاسه ای پښتنو هم ستاسو د لاسه مونږ هغه تبلیغ او هغه هر څه واپس پرېږدو خپل اجړاپن لاره واپس اختیار کړو په څه وجه باندې ستاسو د خنداګانو د وجې زه خو بار بار وایم چې رب العالمین دې ستاسو زامنو تم دا لوبټې ور په سر کې او دا ژړاګان په تاسو که پیدا شه چې په درد یې پوه شئ چې په خوند او په مزه یې پوه شئ لکه څنګه چې زموږ مور پلار په موږ پسې دردېږي په موږ پسې رنځېږي په موږ خفه کېږي الله پاک هم په خپلو بچو خفه که الله پاک هم په خپلو لوریانو خفه که ګوره چې تاسو چېرته ځئ که نه تاسو خپل لور چېرته هلک ته پرېښودی شئ نه تاسو چې خپل لور پرېږدئ که نه اجرات یې پرېږدئ چې هغه د خپل ځان نه په پردو باندې زیاته خفه کېږي ستاسو لور خور هغه چې کوم هم زنانه وي هغه به په بالهانه کې سیف وي هغه ته دنیادار سره نشي پرېښودی ولې وی دا هلک ته وي څه به ورسره وکړي اجړا چې کوم دی مظلومه طبقه ده هغه نه واده کوي نه هلک سره زنا کوي نه جینۍ سره زنا کوي که جینۍ سره تر اوسه پورې اجړا زنا کړي راشه زما نه سر قلم که که هلک سره زنا کړي راشه زما نه سر قلم که د هم تاسو دنیادار راپاسئ همتا دنیادار تاسو نه د 7 کالو ماشومه نه ده پاتې تاسو نه د 7 کالو هلک نه دی پاتې تاسو نه جوماتونه نه دي صاحب تاسو نه کورونه نه دي صاحب اخر خلک چرته لاړ شي زمونږ کومه لار شوه مونږ ته هم یو لار وښایئ که دلته پولیس والا رال زمونږ کمرې بغیر اجازته ماتې کړې ستاسو کمرې زمونږ کمرې چې د کم اجړا په کمره د کمرې مخې ته کیمره لګېدلې ولې چې په هغوی کې غلا وه ته د یو کس هغه مونږ دا بار بار وایو چې په اوبه تل عمر په کمزوري ځای ور دی که دا یو د پښتون کور مات شوی وی جلوس به ووتی وی دا د یو پښتون کور مات شوی وی ډي پي او سچو سره به یې هر څه کړی دا د یو اجړا کمره ماته شوه زما د کمرې نه ډي وي آر وړلی شوی دی زما کمره ماته شوې ده زه په هغې کې ډېر هر څه هم یادولی شم خو نه مال الله پاک راکوي زه د دوی په کروړونو باندې هم نه مالداره کېږم زه خپل الله سره رابطه ساتم الله پاک ماله هر څه راکوي زه د ډېرو خلکو نه ښه خورم ښه څکم خو زما کمره په کوم وجوهات مات شوی په دې وجوهات مات شوی چې تاسو موږ سره ظلم وکړو زموږ عوام چې کوم وو هغه هم په بې دردۍ ووهل اجراګان هم په بې دردۍ ووهل په هغه کیمرو کې ریکارډینګ راغلی و که نه په هغې کې ریکارډینګ راغلی چې دوی به سبا دا ریکارډینګ رالي میډیا ته به ږدي په هغې باوجود زما کمره ماته شوه زما د کمرې نه ډي وي آر یوړو او هغه ډي وي آر چې کوم هغه دوی پارمیټ کړو ولې پارمیټ کو ثبوت یې ختم کو ثبوت یې ختم کو ستا زما د کمرې سره سویمه وه ستا زما د هر څه سره سویمه وه که ستا والو ستا خو په اجړا په خواجه سرا پهله د والو حق نه جوړېږي په اجړا چې کله هم څوک لاس اوچتوي هغه به ځان سره پولیس کانسټیبله راولي په اجړاګانو باندې دوی سره د پیپونو د اوبو هغه شنه پیپونه نه دوی سره باقاعده هغه دوی سره هغه بانس لرګي و ځکه تاسو ته هغه وال وښیم نو زه به هغه تصویران شاهد له ورکړم چې په ما او زما په ملګرو باندې چې هغوی نن د ثوابۍ نه ذلو نه تلي دي خپلو کورونو ته تللی دي په څه وجه باندې چې هغوی یېرېدلي دي په موږ باندې تشدد کېږي اخر ولې کېږي که تا موږ اخر داسې چلو کوي پټرول راوالی په موږ باندې واړوئ موږ اوسېدی نو موږ به ختم شو خو داسې جړاګان داسې نه ختمیږي قدرمندو دا هغه خلک دی چې کله پیدا شي نو اول ته مور او پلار او رونه او خویندې خاندان نفرت کوي چې دا اجړا دی چې دا خلک بیا بالخانو ته راورسي او بیا
بالخانو کې هم دا د سختو سره مخې د مور پلار رشته ختم شي، رور خاندان ختم شي، دلته دې ته نوم ورشي اجړا. د دې دپاره دا د مرګ نه کمه نه ده چې کله دې ته پته ولګي چې زه په معاشره کې یو عام انسان نه یم، اجړا یم، دا هم د چا اولاد دی. بچا دا هم په زړه خواهشات لري، دا هم په دې دنیا کې حق لري چې ژوند وکړي. زه یم تر نن تاریخه پورې به یو خواجه سرا نه ایتلی، چاته به ور نه ډبولی چې راشه زه تا ته ګډ شم، نه به دا په خپله یو ښادۍ له تلي ګډاله. همدا زمونږ خلک راځي په دې بالخانه کې دوی له خرچې هم ورکوي، په دوی پیسې هم شیندي، دا خلک بوزي او بیا که چېرته 100 روپۍ پې وشیندي او بیا ورسره دوستانې نه کوي، نو درېیمه ورځ په څلورمه ورځ په ډزو کې مړه شي، لاوارثو کې بیا خواجه سراګان وایي چې یاره زمونږ جنازې هم عالمان نه کوي چې ستاسو جنازه موږ نشو کولی. اجړا بیا هغوی له پیسې ورکوو، جنازې پې کوو، بیا مخبرو کې هم چېرته په لاوارثو کې ښخ شي. یو 3-4 شپې مخکې راتلمه ناوخته په یو مخبره باندې، مشال ته مې وویل کیمرامین ته مې دا څه دي چې ودرېدو تپوس هم وکړو، نو خواجه سره و هغې وویل چې یاره دا زمونږ مړی دی، د شپې هم ښخ کړو، په مخبره کې څوک نه پرېږدي. یقین وکړه زړه مې پرې ډېر خفه شو چې یاره دا هم انسانان دي، مسلمانان دي، که پیدا شو د الله د طرفه والله ته منظور او خواجه سره پیدا الله کو، ظلم زیاتې ورسره ولې معاشره وکړي، دا خو مظلومه قوم دی. که دې خلکو له سپورټ نشي ورکولی نو دا خلک تنګوي مو، دا مظلومان دي. دا هم په دې حکومت کې، په دې پاکستان کې، په دې وطن کې پوره حق لري، ځکه دا هم د الله پیداوار دی. ټیک ته دا انسانان دي، دا نارمل خلک نه دی، خواجه سرا دي، خو دا خلک مه په عذابوئ، پرېږدئ دوی په دې خپله معاشره کې خپل ژوند ته. دا تپوس مې تو کو چې لارو کوڅو کې وې نارمل یا په بورخه کې ګرځو. احمد وایي چې یاره هغه خلک ولې نه رانیسي چېرته اسپرو شي، چېرته منشیات پرو شي، هغه خلک دې ته په نظر نه راځي ادارو ته چې هغه خلک راونیسي، هغې زموږ نسلونه تباه کړو. خواجه سرا به څه وکړي، دا خو د ځان سره نور خواجه سراګان بچي نسل نه سیوا کړي. بس الله پیدا کړي، د الله په کړو صبر دی، دا خلک خپل ژوند ته پرېږدئ، دا مه په عذابوئ. دا هم په حکومت کې حق لري چې دلته ژوند تیر کړي، دا د پاکستان، دا د پښتونخوا پیداوار دی، د دوی هم پوره حق دی چې په خپل ملک خپل وطن کې ژوند تیر کړي، او ریاست ته پکار دی چې دوی ته انصاف ورکړي.